خو د مسلمان دپاره دا پیژندل ضروري دی چې دا مونځ په کوم ځای کوم. آیا په دې ځای کې مونځ کول ماله جایز دی که جایز نه دی؟ د دې د وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم 7 ځایونه یاد کړي دي چې په 7 ځایونو کې به تاسو ګوره مونځ نه کوئ. نه مسلمان سړی نه مسلمان زنانه دا په 7 ځایونو کې مونځ نه کوي. دې کې د مسلمان دپاره مونځ کول دا منع دي. یو د هغې نه ډیران دی چې په ډیران کې مونځ نه کوي. چې کوم قصاب خانه ده دویم په قصاب خانه کې هم مونځ نه کوي. د لارې په منځ کې به مونځ نه کوي، په منځ کې به نه ودرېږي. قبر ته مخامخ په هدیره کې هم مونځ نه کوي چې قبر یې مخې ته راشي، په دې کې هم مونځ نه کوي. غسلخانه کې به انسان مونځ نه کوي. چې کوم غسلخانه ده هلته به مسلمان مونځ نه کوي چې کوم ځای د غسلو دپاره یا د لامبلو دپاره وي. د اوښانو د تړلو چې کوم ځایونه وي نو په هغې کې مونځ نه کېږي. دا 7 ځایونه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ښودلي دي چې په دې کې تاسو مونځ مه کوئ. نو لهذا هر مسلمان چې مونځ کوئ نو اول دې ځي ته ګورئ دا ځای خو به په دغه 7 ځایونو کې یو ځای نه وي. لکه هسې نه وه چې مونځونه هم کوئ او بیا چې کوم دی قبلېږي نو په بېکاره ځای کې مونځ مه کوئ. په هغه ځای کې مونځ وکئ چې هغه ځای صحیح ځای، پاک ځای، حلال ځای او په هغه باندې الله تعالی د انسان نه چې کوم دی مونځ قبلوي نو په هغه ځای کې مونځ کوئ چې ستاسو په عبادت چې کوم دی ښایسته کېږي.